ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تو سورة التوبہ آیت 6 کے اللہ رب العزت مونږ تعلیم راکئی چې ستاسو د عمر کوم چې پر ورځو میاشتو کلونو باندې حاوی دی دا کال میاشت او دا ورځې هفته دا ټول د الله د طرف نه یو انعام دی او د ژوند د حساب د پاره دا ضروری ده. کال کې وسو میاشتي دا الله د مخکې نه فیصله کړې ده چې کال کې 12 میاشتي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. کله نه چې الله ازمکه او اسمان پیدا کړی دي نو دا هغه فیصله ده حکم دا هغه دارې چې کال کې 12 میاشتي او دا فیصله جبري فیصله ده د دې وجه نه دا هر چا تسلیم کړی ده که عیسایان دي که یهود دي که نصارا دي مسلم دی غیر مسلم دی ټول تسلیمي. بیا په میاش کې سور وځي د کم خلک چې د انور حساب کوي نو د هغې حساب جدا دی بیا او کم چې د سپوږمۍ لحاظ سره تقسیم کوي د کال نو د هغې حساب جدا دی. اسلام د خپلو عباداتو بنیاد پنور نه دی یخی بلکې سپوږمۍ باندې یخی دی شپه باندې یخی دی پر ورځ باندې نه دی یخی. عبادات کا غی تعلق روجے سره ای کدا غی تعلق ماخام سره ای دارنګې د شپې او دروازې سفر مسله ای پټولو کې شریعت شپې له اعتبار ورګي ترکه میں پورے چشپا ختم شوی نہیں نو انسان روزہ نشی نیوے اور ترکه میں چشپا نہیں ختم شوی نو انسان د سحر موز نشی کولے اور ترکه میں چشپا نہیں راختلے نو انسان د ماخام بانگ نشی ویلے دارنگی روزم نشی ماتولے. د قدر اغا شپا چی کم دا لیلت القدر اغا شپا دا اخکار دا اسلام کے حساب کتاب د پارا بنیادی چیز شپه ده بنیادی فکر ٹھیک ده د هغې په نتیجه کې چې کومه ورځ پیدا کېږي نو د هغې هم ځان له یو بنیادي شرعي حیثیت شته دی خو صرف دلته فرق واضح کول دي چې کله ورځ ختمه شوه نن ورځ ختمه شوه نو اسلامي بنیاد سره دا ورځ لاړه لیکن د غیر مسلمو په نسبت باندې د شپې 12 بجې بیا تاریخ بدلیږي یعنی دا شپږ غنټې میاس کې چې کوم راځي یا درې څلور نو دا غي دروازه حصہ غني مسلمانان دا دروازه حصہ نه غني دا فرقونه دي اسلامی نظام کې او غیر اسلامی نظام کې پدې کې چې کوم میاشت نو پای کې یا دیر شوزی یا یو کم دیر شوزی
دا هم خلقو تسلیم کړي دا ما سوا دغه کیلنډر نا کم کیلنډر چې چلیږي شمسی نظام باندې داغي عمومي تاریخونه 1313 فروری چې کومه میاشت وي دا راغی دا 30 ورځې او څلور کاله پس فروری بیا د 29 ورځې یو نظام نه راغی چلیږي خو یو بل نظام دی ته بهایي نظام وایي د هغې په نیز باندې په میاشت کې 19 ورځې دا د ټولې دنیا نه الټه کافر دي ظالمان یعنې میاشت کې 19 ورځې وایي او د هغې وجه دا ده چې د دې کوم شیطان و بها الله د هغه تاریخ پیدایش 1819 دی 1819 د وجې د 19 هنسا د هغې په نیز مقدس ده خدای عادت کې عجیب غریب انداز دی دا که سړی 18 19 1 جمع 8 جمع 1 جمع 9 وکړي نو هم ته 19 جوړېږي او 1819 نه 18 چې لرې کې 19 سن پاتې شو او دغه لحاظ سره هغې دې ته مقدس وایي دا همیشه د باطل پرستو طریقې هغې د عادات راخلي او خلکو ته ښیي دې ته معجزات هم وایي زمونږ خو د اسلام تعلیمات داری چې معجزه هغې چا د نبي په لاس پیش کېږي یو سړی الله بچ کړي نو خلک هغې ته معجزاتي طور بچ کېدل وایي نو خیر خو اصطلاح دی دا څوک نه وایي چې دا معجزه پیش وده ده خدای استعمال مناسب نه دی معجزه هغه کاری چې هغه نبی پیش کی او تحدی پائے کہ قوم ته چیلنج وی چې تاسو کې راځي خدا لفظ ډیر غیر مناسب استعمال له دا 19 عادت خلق راغست نبی قرآن کې مقدس کړل امونږ خپل درسونو کې د آیت تردید کو 19 کا هنسا باندې کله وی فلان کی صورت کې آیتونه دومره دی دا 19 حاصل تقسیم دی کله وی حاصل ضرب دی کافی بحثونه په دې مونږ کړي دي لیکل هم پې کړي دي دې دوکه کې مسلمانانو راتلل نه دي پکار اصل کې دا بنیاد چې چا پیش کړو دا هغه نوم ریچرډ کیلف ہو ریچرډ کیلف دا یو یهودي و بیا بهایي شو ریچرډ کیلف دا هغه نوم و هغه ویل د 19 دا هنسه مقدس ده اوس هم ډېر نادان مسلمانان دي عربو کې مشتاقین په دې کتابونه لیکي الاعجاز العددي فی القرآن الکریم دا ول نوم یې خلک پروب کې راشي نو تسلیمې کی چوټی ده سوال لای چې کله د 19 هنسه مقدم ده او دا مقدس ده نو دې لپاره یو قاعده پکار ده نو هر صورت کې الفاظ شمیر او کلوی دا د 19 حاصل تقسیم ده او کلوی دا د 19 حاصل ضرب ده یو قاعده ول نه چلوي د دې د جعلی کېدو لپاره دغه دلیل کافی ده هغه دویم ریزلټ ډېر خطرناک دی هغه د نادان مسلمانانو ډېر معلوم نه ده دغه سړی د رشاد خلیفہ په نوم دنیا کې پیژندل شو دا رشاد خلیفہ نه دا ریچرډ کیلف هغه دا دعوا وکړه بیا تلو یورپ ته هلته کې بیا د نبوت دعوا وکړه دې خلکو ته ووایه دغه دعوې تسلیمه پیغمبریم تسلیمه دا مسلمانان ډېر عجایب پسند دي یو شی ورته غلط سلند انداز کې وښیه خو شکل والے علمی اور کدے پہ ډېر زر ایمان وروړي دا نادانی نه کم عقل توب دی د قرآن معجزات ټول قرآن او حدیث کې شته دا معجزه د قرآن نه ده دروغ وایي د دې چې کوم ریزلټ دی ډېر بھیانک دی ډېر خطرناک دی
هغه دارا چې تاسو کله سورۃ الانفال او سورۃ التوبه بالخصوص سورۃ التوبه وګورئ ناغه په 19 سورې نه تقسیمېږي داغه حرفونه ټول ناغي سره لیدي بیا چې معلومه دا شوا چې د سورتونو کې د آخري دو آیتونه چې دي د الحاقي دي الحاقي عربي لفظ وي ته په پوه نه شو یعنی دا دو آیاتونه په دې کې د الله نه دي دا چا انسانانو په دې کې داخل کړي ستاسو هم دا عقیده ده دا مسلمانان دي وزجای پسند دي نوې خبره راهي ډېرې ټوپونه وي چې ډېره ښه خبره ده او کفر دی داسې یو بل سړی پیدا شوی هغه بل سړی داسې دی چې هغه سورت محمد پیش کی چې دا کم نمبر سورت قرآن کې دا غسل ویختم ده 47 نمبر تو 7 اور 4 چې جمع کې 47 تو څه جوړېږي 11 ته جوړېږي تو دلیل څه شو یو لسو بمنین علی غیبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طرح سے داستا حد ملک خلق دا سے بکواسات ہم کوئی یعنی 7 جمع 4 11 شو نو 11 دے ولسم زوال بہو منین علی غیبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طرح سے مجھے پیرانی پیر رحمہ اللہ بھی عزتی نکو خواغانا نبی دے نہ صحابی دے نہ تابعی دے سڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترسید صحابہ کرام باندے داغی پا وساطت رسید بل سوک دا سی نشتا دا دلے ونطوب دور دلے خلقو کی گرزی نبار کیف دا یو فرقوہ دا بحیانو چی غیب ویل پا میاش کی 19 روزی دیخ نہ دیرش نہ یو دیرش نہ آتیش نہ یو کم دیرش اسلام کے داشے نشتہ اسلام کے 28 نہیں او 28 نہیں یا 19 نہیں اسلام کے دمیاشت تصور اگر یو کم دیرش اور دیرش روزو دیخ 31 پدے کے نہیں دے تعلق سپوږمۍ لیدلو سره دی سپوږمۍ لیدلو سره اسلامی تاریخ بدلیږي د څه ټایم نه بدلیږي د ماښام نه بدلیږي ځکه سپوږمۍ ماښام خلک ویني د شپې 12 بجې د انګریزي غیر اسلامی کیلنډر تاریخ بدلیږي دا بنیادی سوزونه دی لیکن خلق د دې نظر نه خبري ده ته پته نه لګي چې اسلام څه شی دی اسلام دې سوزونه کې ګوتې وهلې دي د اسلام تاریخ د شپې 12 بجې نه بدلیږي د اسلام تاریخ ماښام د سپوږمۍ د لیدلو نه بدلیږي میاشت هغې نه بدلیږي قرآن خدا فرمایل چې دا میاشتې څو دي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض کله نه چې الله ځمکه اسمان پیدا کړي د نشمیر د میاشتو هغه 12 دی منها 4 حرم سلور پدې کې احترام والا میاشت لاغه احترام والا میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدي چې یو به کې رجب دی رجب بیا ذوالقعدہ ذوالحجہ او محرم ذوالقعدہ ذوالحجہ او محرم دیکھیں گور رمضان نے ذکر کرے پدې څوک سوال نه کوي چې دا حدیث خو عجیب دی قرآن چې سویل غواړي دا غي مطلب جدا دی مطلب دا دی چې دا سلور میاشتې داسې د احترام دی چې د مکی مشرکانو بم دا مقدس ګڼل دا به پاکي ګڼل احترام والا به ګڼل دا کارو داغي بهتر به ګڼل او پدې کې به قتل و قتال نکو جنگ به هم نکو
دا قابل احترام وي. اسلام د دغه میاشتو احترام بحال ساتل. قرآن د ویرا مقصد دا دی چې دغه میاشتو ته اوس هم احترام حاصل دی. رجب کې به عمومي طور مشرکانو ډاکې ماکې نه اچوله. د دې وجې نه هغې زمانه کې د رجب عمره مشهوره وه. خلک به رجب کې عمرې راتلل د دنیا د مختلفو طرفونو نه. ذوالقعده او ذوالحجه دې کې د هغې کار دا چې ذوالقعده باندې د آرام میاشت، د آرام په میاشت کې به خلقو دا کول چې حج ته به ځان تیارو. ذوالقعده کې به خلک جمع شو ځکه لرې لرې نه به خلک ته د تلو راتلو هغه وسایل نه کوم چې اوس دي. څوک به پیدل تلل، چا سره بخرو، چا سره اوښان، چا سره آسونه. خو هغه ریګستان کې اس ډېر د ټینګې نه وي، کې اوښ ډېر پکارېږي. نو دغه میاشت به تقریبا مکې مکرمې ته د جمع کېدو وخت. ذوالحجه کې بیا حج شروع کېده. د حج نه یو ورځ مخکې به هغې ته به یوم الترویه وي. یوم الترویه معنې د سارو اوبه کولو روز. د سارو نه مراد اوښان دي. اوښ ځان سره ډېرې اوبه جمع کوي، خېټه کې جذب کوي اوبه. الله د هغه معده داسې جوړه کړې ده چې هغه اوبه جذب کوي، او میاشتې نیمې دپاره هغه په هغې جذب کړو شو اوبو ګزاره کوي. زمونږ بعض انسانان هم اوښان دي، اوبو ته بیړه نه کېږي په زور زور څکي. تا چا عجز کا تکلیف پیدا کړي وي. ډاکټر ویلي وو، ډاکټر له دا پکار دي چې تا پوهېږي ته خو نه چې ستا یو ګلاس ته کېږي تا ته یو جګ اوبه به وڅکې. څنګه وڅکې؟ ښه دا ده چې د انسان جګر فعال شي. جګر چې فعال شي نو انسان بیا اوبه څکي. نو دغه نه څوک ښي او نه پرې پوهېږي. بس یو داسې طریقه پکار ده چې سړی پیسې جمع کړي ځان سره. که مریض ښه کېږي او که ویښ وي خپل کار وکړي. د جګر فعل چې درست وي نو انسان اوبه څکي، او جګر فعل چې درست نه وي نو انسان اوبه نه څکي. ځان ځناور مه جوړوئ. روژه کې مثال مال وختي ډېر شی اوبه وڅکي، او ماښام دومره وڅکي چې بیا له خوځېدو نه وي غریب. مونږ ورته وایو تا ته چا ویل چې ته دومره ډېرې اوبه څکه؟ اوبه سړی ډېرې وڅکي بیا خوځېدی نه شي. بس که کنه د هغې طریقه دا ده چې انسان مختصر غوندې روژه ماتي وکړي او بیا مسجد ته راشي، مونځ وکړي، بیا لړ شي نو بیا خوراک ته متوجه شي. کار به سمي. زمونږ دا رویه د روژه کې د خپلو عباداتو سره ډېره ناکاره ده. عبادات نه وي، بس د خوراک ټایم بدل شي. د خوراک ټایم مه بدلوئ، بلکې عبادت کول پکار دی. ذوالقعده کې خلق به جمع شو، ذوالحجه کې به حج شو، محرم کې به واپس تلل. د دې وجې نه اسلام هم د دې میاشتو حرمت برقرار ساتلی دی. او فقها محدثین وی چې دې میاشتو کې به مسلمانان په جنگ کې پهل نه کوي په چا باندې. د دې وجې نه قرآن مجید چې څه فرمایي جدا خبره ده، او حدیث کې د رمضان فضیلت دی جدا دی. دا دواړه ځان له ځان له الګ الګ چیزونه دي. رجب ته ولې رجب وایي؟ نو ری جیم او بے دا ویلی شي تعظیم ته، تکریم ته. دې رجب سره هغې مرجب لفظ هم یو ځای کوي، رجب المرجب.
هغه د عزت میاشت چې د پخوانه د عزت میاشت را روانه ده الله دې ته د حرمت میاشت ویلې ده، بس موږ ورته هم د حرمت میاشت وایو. په دې کې قتل و قتال ګناه دی، قتل و قتال اسم ګناه دی. یو سړی کلار او کوڅه کې قتل و قتال کوي نو ګناه کوي، خو که مسجد کې کوي نو بیا په مسجد کې د هغې ګناه ډېر شو. تو دارنګې عامو میاشتو کې قتل و قتال ګناه دی، لیکن د رجب په میاشت کې دا کول ډېر ګناه ده. قرآن دې پسې ځکه فرمایي چې دا کومې میاشتې دي، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې کې په ځان زیاتې مه کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نه چې څومره خلق رستو رستو پیدا کیږي، هغه ډېر عجیب و غریب دین ویني. هغه دین نه قرآن کی، نه حدیث کی، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتونو کی، نه دین په کتابونو کی. بعض خو بالکل علاقائی سوزونه د دین نه یو رسم جوړ شي. و د رجب میاشت کې خلک ډېر عجیب و غریب کارونه کوي. یو خو د میډیا باندې اکثر دروغ خلک خوري. حدیث پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا ماته د رمضان چا چې بل چاته یا ماته رمضان د راتلو تاریخ خو کنه یا زیر راکه چې د رمضان میاشت دلی شوې ده نو دا جنتی دی. دا جنت دومره آسان نه دی جناب چې ته زیر ورکړه د جنتي ګپ سره لګه. او دا د الله رسول کوم ځای فرمایلی دی. دا خو نه د حدیث په صحیح کتابونو کې شته، نه په موضوع منکراتو کې شته. داسې دروغ وایي خلک. علماء کرام هغې نورو سوزونو له خو ټایم ورکوي میډیا باندې، خو دې سوزونو ته توجه نه ورکوي. اول ګورې ما چې ګورې نه بیا صحیح جواب ولیکي هلته کې چې دا دروغ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ته شرمېږي نه دروغ وایي. پته نه لګي خلقو ته دی وی مضمون خو ښه دی که نه خیر ده. مضمون ښه دی خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي فرمایلي نو تا ګناه کبیره کړی. من کذب علی متعمدا، بل حدیث کې راځي من قال علی ما لم اقل، چا چې ما ته نسبت وکړو دا خبرې چې ما نه کړې فلیتبوا مقعده من النار، دې ځان له جهنم کې ځای جوړوي. ځکه مونږ خلق یرو چې کتاب نه حدیث مه وایه، ته نه پوهېږې په حدیث. دا یې خلقو نه لګي مونږ سره په دی را چې دی منې کول کوي زمونږ نه، ستا نه منې کول نه کوو. امي سړي ته وایو ته حدیث نه کتاب نه حدیث مه وایه، ته نه پوهېږې. تا استاد نه ویل نه دی، ته حدیث په صحت او په عدم صحت پوهېږې نه، د حدیث په مطلب هم نه پوهېږې. غلط کار دی. حافظ سیوطي دې باندې مستقل رساله ده او پې کې دا لیکلي دا حرام دی. یو سړي حدیث نه ویلي باقاعده د استاد نه، د لپاره د حدیث بیان حرام دی. دی ولې وایي حدیث ولې ښایي؟ گپ جوړ کړی دی خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه. ستا په خیال چې هره ښه خبرې نه به الله کړي؟ یو سړی یو ښه خبره وکړي بیا وي دا په قرآن کې دي، نو ته بیا تسلیم کې. قرآن خو هغه دی چې د بسم الله نه تر والناس پورې پوره شوی دی. په دې کې یو سړی یو داسې جمله وایي چې ډېره قیمتي جمله ده او هغې ته قرآن وایي، ته ورته تیار یې چې تسلیم کې؟ یو سړی د ښه نه ښه مضمون بیان کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه یې فرمایلی او ته وکړې نو ته ځان له جهنم کې ځای جوړې. دا په هغه دروغ دي. د خلکو خیال دی چې غلط مضمون والا خبروں کے نہ غلط نہ کہ ښه مضمون خبرې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه فرمایلی دا مه کوئ. او د دې نه بالکل ځان وساتئ چې دا جي مخکې تقسیم کړه، مخکې شعر کړه، او چې مخکې شعر کې دا چل به کېږي دا چل به کېږي، دا دین ستا رب لار ده پته واهی کېږي. زمونږ دین خو قرآن مجید کې موجود دی
صحیحین کے موجود دے، سنن اربعہ کے موجود دے، مسانید و معاجم کے موجود دے. دا خو دومره دروغجن حدیث دی چې د حدیث هغه کتابونه چې هغې دروغجن حدیث جمع کوي پای کې هم دا نشته. دا دې علاقې پیداوار ده چې چا د رمضان زیر راکنو جنت ته وله دروغ وي. د رجب میاشت عزتمند میاشت ده. بعضې خلک نور دروغ وي چې رجب د پلان کې دی او شعبان د پلان کې دی او رمضان د پلان کې دی. دا هم دروغجن روایت ده. پر رمضان کې دروغ شروع شي دا دروغ بالکل مخروي. د حدیث د عالم نه تپوسو کې موږ خلکو کې دا لانجه ده چې د حدیث عالم نه ګوري پیژنیم نه، بس خیال یې دا چې زما جماعت کې کوم امام استاد دی په حدیث پوهېږي کا حدیث ویلې نه. بے شمیره خلک دی چې امامت کوي لیکن هغې حدیث نه دی ویلی. او بیا مدارس والا الله دې رحم وکړي په یې تبصره نه کوي هغې چې څنګه حدیث ښیي نه هغه طلباو ته معلومه ده چې هغې څنګه حدیث ښیي. په یې تبصرې حاجت نشته. دې ته حدیث ویل نه وایي، دا د حدیثو مذاق اړول دي. دا څنګه ممکن ده چې یو کس یا دوه کس دی په شپږ میاشتې کې د حدیث نه کتابونه ښیي؟ هسې ګپ دی. دا الله د پیغمبر د احادیث و مذاق د دې نه بل نشي کېدی چې وړو کړی شي. د حدیث د عالم نه تپوس پکاري. د حدیث دا د رجب میاشت دې کې خلق عجیب و غریب حرکتونه کوي. نن د جمعې روز ده، غالباً 3 رجب ده، نن 2 یا 3 رجب بھئی. تو بعض خلقوں کے بعض علاقوں کے دا رواج دے چلمبنی جمعرات باندھے د رجب لمبنی جمعرات باندھے روزہ ونیسي. روزہ چې کله ماته کی نو ماښام د مونځ نه وروسته ماسخوتنه پورې 11 رکعتونه کوي. پای کې سورۃ الاخلاص 3 ځله وایي او سورۃ القدر 3 ځله وایي او سورۃ الاخلاص 10 ځله وایي. دې ته صلات الرغائب وایي. دا بدعت په خواو د علاقو کې پته نه لګېږي چې اوس ته چېرته کې نشته. جماعت کے چراغان موگی، جماعت کے رڼاګانې به لګړي. او دې رجب کې چې کله 22 رجب شي که نه 22 بیا یو رسم دی دلته کې مرورو راغلی دی خلک کوي هغه اوس رجب کې کونډ دی. وایي چې جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ په 22 رجب وفات شو. نو پارز باندې خلق روزه ونیسي، بیا لوا پخږي نو کچه لوښي جوړ کړي د خټو تازه تازه یې ته کونډه وایي. د خټو تازه لوښي جوړ کړي نو هغه لوا پای کې واچي او خلکو باندې خوري. سوال لای چې کله یو سړی په یو ورځ باندې مړ شي د ته د خوشحالۍ نه دا خوري که د خفګان نه خوري؟ دا د دې شاته د روافض لاس دی. سنیان خو دې وده که نه دې وډول مرو دی دا که درس کې ناست نو به خرړار کې یوده وایي او که بار جون تیری نئے کې موده دی د ته څه پته نه لګي یار و خو دی. آیا 22 رجب د امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ واقعی داغه تاریخ وفات؟ داغه وفات کو 15 شوال ہے. 22 رجب د سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ وفات.
په کم نوم باندې د معاویه په مرګ باندې خوشحالي کوي خلک. داودری صاحبان سنی بیمار دی، مار دی که سنی دی، یو د شعر د ده په کور کې د صحابي بې عزتي کېږي او د صحابي په مرګ باندې خلک خوشحاله دی او الواګانې تقسیموي. دی څه وایي ترور به دا وي او بیبی د خدای وبخي دی ویل چې دا چلو دا روافضو دا شهرت ورکړی ده. اوس دا ته وګوره هغې زمانې سره د سلف صالحین زمانې سره وګوره، آیا هلته کې دا څیزونه وو؟ د بدعت ښکاره علامت دا دی چې سلف زمانه کې نه وي. هر هغه څیز چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې نه وي او نن یو سړی هغه به طور دین کوي نه ته بدعت وایي. دا بدعت دی. د علماو په حال دې الله رحم وکړي د ټولو د دې طرف ته توجه نه وي او د هغې وجه دا وي چې خلک په هغه څیز باندې خفه کېږي چې په هغې کې د هغې د عقایدو اصلاح کېږي. جنت ته سړی په مونځ نه ځي، په روژه او په حج او په زکات نه ځي، په سمه عقیده ځي. د سمې عقیدې سره چې عبادات یو ځای کې نه هغې به فایده وي. عبادات او عقیده ټیک نه وي دا جهنمي دی. دا سړی د مونځ روژې حج زکات اعمالو نه بنیادي چیز عقیده ده. کم سړی چې په عقیده کار کوي نو زموږ خلک هغه ته پنجپیری وایي، یا ورته وهابي وایي یا ورته اهلحدیث وایي. دې ټول عمر فضایل بیانوي، د قوم په ایمان یې څه کار نشته، بس خیرات او زکات ته عقیده خو اول سمه کړه. بولے قرآن فرمائلی دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یو سړی د شرک په عقیده مړ دی الله دی نه بخښي. دا عمل دا کم چې رجب کې کونډې دی دې کې اصل بنیادی چیز دغه دی چې دې کې د شرک هم یو طریقه ده، هغه دا چې هغه رجب کې کونډې هغه دی وایي چې دا مونږه د جعفر صادق په منښته کې ورکو. دا شرک دی. منښته کول دا عبادت دی. که ته پی ورکې ته یو لسمې د پیرانې پیر رحم الله په نوم دا کفر کې دا پرېږده. په دې د انسان ښځه هغه نه جدا کېدی شي، دا جایز نه دی. دغه پی کم چې د هغه په نوم ته ورکې د استعمال حرام دی. قرآن دې ته اووه ځایه حرام ویلي، دا حرام دی. منښته د الله عبادت دی، دا به د الله د نوم ایښ. نو کونډه کې بنیادي چیز دغه دی چې د جعفر صادق د نوم منت یې منلی دی او سنیانو کې هغې له رواج ورګوي په دې نوم باندې. اور میز کے دا وفات تاریخ وفات تے د سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ایک تیر دو شکار عقیدہ علم گندکڑا دا صحابی پا غم خوشحالک ولی سنی دے. بس سنی آگا چاہتا ہوئی چاہا ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے. بچہ جسو ہوئے دے بیٹی کوئی ما جسو ہوئے ما تاریخ دمیان دتا تولی انشاءاللہ دے بانے با سرود نورم بحثو نگو. اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.